دا هغې نومو سمغه بعضو یې ضبط کړی سمغ په فتحې سره او بعضو په سکون د میم سره سمغه د هغه ځمکې نومو. فقال یا رسول الله اصبت مالا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه. زما په نزد د دې نه بل ما ته ګران مال عزتمن مال نشته. او الله تعالی دا ویلی دي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. نو زه غواړم چې د خپل محبوب مال د الله په لاره کې ورکم. نو ته ماته څنګه امر کې چې په څه طریقې سره زه د دې خرچ وکم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له مشورې له راغی لکه چې اوس هم دا خلک مشورو له راځي که نه صاحبانو له چې بس ما سره 200 روپۍ دي تاله درکمه تی چاله ورکه او یاره ته ته څه وایې څه وکړم. هغه ورته وایي بس پلاني لی ورکه پلانې مې خوب کې لیدلی و هغه محتاجه دی هغه لی ورکه. نو دې ته وایي خامخا خپله غریب نه پېژني مسکین نه پېژني او زی هغه خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی او چې د ډېر ثواب لاره راته وښایه چې کومه یوه کې ده د الله رسول درته د ثواب لارې ښودلي دي. فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. کستا خوښه شي حبسته یعنی ځان سره دغه شی چې دغه ځمکه دی دا باغ دی دا بند که اصلها د دې اصل باندې یعنی د دې دا میوه چې د په هغې صدقه وکړه. تصدقت بها معنی بمنفعتها. په روایت د بخاري کې داسې راځي چې نبی علیه السلام ورته ویل تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. دا دغه تصدق باصله وتویلی اصل صدقه دا کا دې ته وقف وي چې نه به خرڅیږي نه به څوک اخلي نه به څوک چاته هبه کوي او میوه د دې به غریبانان خوري. دې ته وقف ویل کېږي. فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ودلته په تصدق بها فی الفقراء دی په روایت د مشکات کې پکې واو عاطفه شته په مخ کې باندې عاطف دی ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها فی الفقراء والقربا. خپلوان چې دي هغوی ته به ورکولی شي. بعضې چا ویلي دي چې دا قربا د واقف مراد دي قربا د واقف او بعضې وایي چې د قربا نه هغه قربا دي چې د رسول الله قربا دي او هغې ته خمس ورکولی کېږي هغه دي. والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا خو غیر متمولین فيه. د وقف په مال کې به تخپل ځان لپاره مال جوړولی نشي. متمول معنی ځان له مال جوړونکی. په بل روایت کې قال فذكرته لمحمد بن سیرین فقال غیر متأصل هغه دغه کې چې تاسو ویلې دی مال موصلی په سبا معلقه کې موصل کم مال ته وایي چې تی خپل ځان لپاره جمع اوساتي چې بچو ته مې نقل شي مال موصل. نو دا ځان لپاره به داسې مال نه جمع کوي چې خپل مالی کی. قال ابن عون فحدثني به رجل آخر ناغم قرأ هذا حديثي أولست في قطعة أديب أحمر چې لیکلی و په یوه سرمنه سره کې نو هغې کې غیر متأصلینو د متمولین په ځای باندې متأصلین مالنو. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند أبي عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأصل مالا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. وبه حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث.
مگر درې شیان چې دي چې اجرها لا ينقطع دی نو هغه صدقه جاریه صدقه جاریه ده دغه وقف صدقه چې هغه یا داسې جاری چې بس اخره پورې فایده خلق مسلمانان ته اخلي علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ذکر د دعای خاص او تحریزا للولد على الدعاء للابوين مور او پلار ته دعا کوا د دې لپاره کنه نور هر عمل د بچي پلار ته رسی خو دې حدیث کې چې يدعو له وای نو دا تحریز دې د بچي مور او پلار ته دعا نه میروا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العجماء جرحها جبار مسلم کې دا روایت منګه وایو جرحها دا جرحها دا په زمي سره دی او دا